درسته شي. د پبو کې تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار چې کوم مشر دی تفهم جمعیت علماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دی قاری اختر منیر حقانی دې لحاظه یو خوش قسمت دی چې یو خو پیله در سیاست راوته کاریم دی دینی مذهبي شخصیت دی مدرسې سره تعلق دی او مدرسې خلک چې یا نه خلک یو دیندار خلکو سره چې ویم دیندار خلکو سره تعلق کی او راتلو سره یو هوته مسلم لیگ نون په مفت کې وته دغه یو حمایت ته ملاو شو هغه خپل کینډیډیټ کینولو جان محمد خان جو مضبوط کینډیډیټ و خپل کینډیډیټ کینولو قاری اختر منیر حقانی په حق کې یو خدا ته فایده ورسېده. بل طرف صدا چې کم تر دی حاجی نواب صاحب هغه دینه مخې جمهوریت لګ روز مخې جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی دی او ډېر لوی کمپنیانې دي ډېر لوی بزنس دی هغه ډېر اهم اعلان وکړ. تفهیم اکثر چې امیدوار ودرېږي که نه هغه یې چې زه کامیاب شم بیا به تا ته نوکري در کوم روزګار در کوم بېروزګاري به ختموم. خو دا مونږ پیله چې دی یو سیاسي شخصیت دی حاجي نواب د خپل عین کم حلقه چې د پبي ټولو عوامو ته وایي چې 20,000 نه سیوا کسان چې دي هغوی ته زه فوري ملازمت یې ورکوم. 17 تاریخ باندې سره دي خپل ډاکومنټ سره دی خپل سی وي دی په جلوزۍ کې چې دی کوم رایشګاه ده هلته دی دلته راتګ دلته آسان وي او کنه پېښور کې ډینز پلازه چې ده هلته دی پرل مارکیټینګ خپل یو اداره ده ډېر لوی ویب سایټ دی هلته کې چې لاړ شي او هلته خپل سی وي سره راتلی شي او چې څنګه راشي هماغه ټایم دی ته اپاینټمنټ لیټر هم دی ته میلاویږي او نه مطلب دی چې هماغه ټایم دی ته خپل د ملازمت لیټر دی ته میلاویږي. تفهیم مونږ یو چې دا حیران کون ونې خبره ده دومره لوی سیټ اپ ته کولی شي هر څوک څنګه چې حاجي نواب صاحب سټیپ وایسته مونږ چې حاجي نواب چې دی نو دا خیبر پختونخوا ملک ریاض نام البدل دی ټولې دومره لوی سیټ اپ ته مونږ ګورو خټک کم دغه هاوسینګ سوسایټي ده پېښور سټي سوسایټي مختلف د کمپنیانې دي په اسلام آباد کې د هاوسینګ مراکز دي خپل مارکیټینګ دغه دي کمپنیانې دي پېښور کې مارکیټینګ کمپنیانې دي ازاخیل کې د جلوزۍ روډ باندې پېښور کې مارکیټینګ کمپنیانې ډېر لوی نیټورک دی او راتلونکي دغه دپاره مونږ چې څنګه په کراچۍ کې او یا اسلام آباد کې ملک ریاض خپل یو سیټ اپ جوړ کړی دی مونږ دا خیبر پختونخوا ملک ریاض دی حاجي نواب صاحب او این علاوه د خیراتي میشن دی چلی خپل دغه کې خلکو سره کرونا کې 4-5 کروڑ روپو خلکو سره امداد کړی خو د وینا نه کې خو کوم سورس دي هغې وینا ده نو دغه شان دي چې 20,000 کسان ډېر لوی شی دی یو پرایویټ کس چې وي ذاتي بزنس وي هغې 20,000 کسانو ته روزګار ورکونو فوري طور سی وي ته غواړي فوري طور ورته لیټر جاري کوي نو دا ډېر لوی کارنامه ده او د علاقې کې ډېر حده پر بېروزګاري ختم شي او دا چې موږ قاری اختر منیر حقاني چونکې دا د هغه تره دی نو دې ټول سپورټ چې دی نو کم فایده چې موږ ته وایو سیاسي فایده ټول قاری اختر منیر حقاني جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ دی دا ټول هغه ته رسي ولې چې تفهیم دغه تحصیل په بي علاقې کې چې 20,000 کسانو ته دغه ورکړي روزګار ته ورکړي او بیا په هر کور ته چې ته هر کس په یو 15 وټونه ته واچوي نو دا لک نه سیوا وټونه دا جوړېږي نو دغه شانې چې یو غټ خبر دی ډېر غټ خبر دی دا څومره کینډیډیټ چې ولاړ دي په نوخار ضلع کې مونږ ګورو ډېر غټ کاروباري خلک دي بزنسمین ولاړ دي خو حاجي نواب چې کوم اعلان وکړو دا ټولو نه یو سوپر پرایز وته یو منفرد سیاست آغاز دی بالکل او تفهیم دا دی اوس چې سیاست دا دی چې سیاست صرف دا نه چې ته ووټر نه ساخلې بیا ورته تپوس نه کوې لکه څنګه اوس مونږ ګورو دغه په علاقه ده چې اوټ یې وایسو خلیق الرحمن او بیا 2-3 کاله به تپوس یې ونه کړو اوس دا حالت دی چې خپل حلقې کې داخلېدی نه شي نو اوس عوام چې دی فوري احتساب کوي فوري بدل غواړي نو حاجي نواب صاحب چې دم یو فوري اقدام وکړو او فوري الیکشن کامیابېدو نه مخکې عوامو ته خپل یو ریلیف ورکړو ذاتي بزنس نه ذاتی کاروبار نه خپل هغې ته یو حصه ورکړو 20,000 کسانو ته فوري روزګار ورکونو یو وعده یې ورته وکړه 17 دسمبر نه به دې خلکو ته چې څوک راځي او دوی ته به روزګار میلاویږي دا عین پبي کې چې کوم ایریا ده تفهیم ډېر لوی اقدام دی
د دې وخت کې چې څه بېروزګاري سیوا شوي ده، مهنګایي هم خپل عروج باندې ده. 20,000 بېروزګارو هلکانو ته، تعلیم یافته هلکانو ته، باصلاحیته هلکانو ته، داسې ورسره زنانه دي تعلیم یافته، هغوی ته دا روزګار ورکول په خپل کور درشلې کې، لکه خپل کور درشل شو جلوزۍ پبي علاقه دغې علاقې خلکو ته دا ډېر لوی غټه کارنامه دی ته ویلی شي. او بل تفهیم ای دا مو وي چې کم چې مونږ څه د انډسټري سره خبرو کې حاجي نواب دا چېرې دا کاروبارونه مونږ ډېر لوی دي، خو حکومت ته هم پکار دي چېرې کم انوسیانې دی جاري کوي مختلف هاوس سوسایټیانو ته چې دی بېجا تنګون نه کوي. ولې افسرشاهي چې دي نو افسرشاهي به مختلفو دغه دپاره تنګونو دپاره یا خپل ذاتي مفادات دپاره دغه شان اعتراضونه راباسي ادارو کې، هغې کو دغه شان انوسیانې د کاروباري کم حلقې دي دی ته اسانۍ سره او قواعد پوره شي دی ته جاري کېږي، نو بیا دا خلک چې دي نو کاروباري خلک ډېر خلکو ته روزګار ورکولی شي. نو حکومت هم دې پکار دی چې داسې یو شخصیت دی چې هغې عوامو دپاره او د ملک دپاره سکون غواړي او کوي، نو هغوی ته سهولت هم پکار دي چې په اسانۍ سره چې حکومت کم درکار دغه وي طریقه کار وي چې سهل شي اسان شي دی ته رسوي. نو تفهیم مونږ چې الیکشن په ماحول کې دا یو ډېر ښه خبر دی. 100,000 کسانو ته روزګار میلاوېدل، 100,000 کسانو دا چې 100,000 خاندانو شو هغوی کور چولې چې سټارټ شي، نو ډېر اهم خبر دی. څومره خراج تحسین پیش کړي وته نو